بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو نن به موږ انګلیش ګرامر کو. پای کې ولنې زموږ سره ناون دی. ناون څه شی دی؟ Close your eyes, open them. Whatever is visible is a noun. Close your eyes خپل سترګې پټې کړئ. Open them سترګې کولاو کړئ. Whatever is visible is a noun. تاسو چې صحیح نه هغه ناون دی. یعنی زموږ غیر چاپیره چې هر یو څیز دی هغې ته ناون وایي. Only abstract noun cannot be seen, touched, heard, smelled or tasted. صرف abstract noun داسې یو ناون دی چې هغه موږ نه لیدی شو، نه یې په ګوتو ټچ کولی شو، نه یې اورېدی شو، نه بویولی شو او نه یې ذایقه معلومولی شو. A noun is the name of a person, place, thing, quality, condition, position or attitude. Noun زموږ سره نوم دی د یو کس، ځای، څیز، خاصیت، حالت، پوزیشن، کیفیت اور ایټیټیوډ یا د رویې. اوس زموږ سره د ناون قسمونه دي. د هغې 5 قسمونه دي. نمبر پس چې کوم دی هغه زموږ سره پراپر ناون دی. A proper noun is the name of some particular person, place or thing. Proper noun زموږ سره د یو خاص کس، ځای یا څیز نوم دی. For example, رام، دلی، موهن، سودا، کلکتا. یا موږ ویلی شو چې احمد، ضیا، کراچی، پېښور. Common noun. A common noun is the name given to every common person, place or thing of the same class. Common noun یو نوم دی چې هغه هر یو عام کس، ځای یا څیز لا ورکړی شوی وي چې هغه د یو قسم وي. For example, boy, girl, chair, city, river, table, etc. مثال के तौर पर हलक, जीनई, कुर्सी, खार, सिन या मेज. नंबर 3 زموږ سره چې کوم دی هغه abstract noun دی. An abstract noun is the name of a quality, state or action. Abstract noun نوم دی د یو خوبی، حالت یا عمل. For example, kindness, رحمدلی، childhood, ماشوموالی، honesty, ایمانداری، wisdom, حکمت، happiness, خوشحالی. دا ټول زموږ سره abstract noun دي چې دا مونږه نه لیدی شو، نه یې ټچ کولی شو، نه یې اورېدی شو. kindness, childhood, honesty, wisdom, happiness, etc. په دې کې زموږ سره نورم راتلی شي. مثال کې بیماری شوه، مثال کې غم شو. داسې نور تاسو په خپله وایي چې کم کم دي. Collective noun. Collective noun. A collective noun is the name of a number of things or persons that are taken together as a whole. Collective noun نوم دی د څیزونو یا د کسانو یو مجموعه چې هغه مونږه یو ځای اخلو. For example, class, crowd, society, army, team, bouquet, etc. مثال के तौर पर क्लास د ماشومانو، یو جماعت، کراود یو راغونډ خلک چې راغونډ شي، سوسایټي معاشره، آرمی فوج، ټیم د کلاړیانو ګروپ، بوکې ګلدسته. او اخرنی چې زموږ سره کوم ټایپ دی هغې ته وایي material noun. A material noun is the name of a matter or substance of which things are made. Material noun زموږ سره د مادې یا د یو څیز نوم دی د چې کوم نه څیزونه جوړي. For example, sugar, oil, wood, gold, silver, diamond, water. مثال په طور کې چینی، تیل، لرګی، ګولډ سونا، سیلور چاندي، ډایمنډ هیرا، واټر اوبه ایټسټرا. دلته یو خبر یاد ساتل پکار دی چې مټیریل ناون زموږ سره 2 قسمه کیدی شي. یو ته کاونټیبل وای، یو ته انکاونټیبل وای. کاونټیبل هغه چې د هغې زموږ سره پلورل فارم جوړېدی شي. یعنی لکه اوس موږ وایو بوای، بوایز، ګلاس، ګلاسز، شوز، فزیکس. دا اوس زموږ سره پلورل هم دي او سینګولر هم دي. انینګز، رنز.
او ځینې دي چې هغه زموږ سره د هغې فلورل فارم نشي جوړېدی، هغه موږ په یونټس کې یا په مقدار کې ښیو. لکه مثال کې شوګر شو، آیل شو، واټر شو، برېډ شو وغیره. اوس دې پسې دی زموږ سره پروناون. پرو means far. پرو مطلب دی د پاره. Hence, a word which is used in place of a noun is called a pronoun. نو یو لفظ چې هغه زموږ سره د ناون په ځای استعمال شي هغې ته پروناون وایي. فار ایگزامپل he, she, it, you, they, etc. د پروناون زموږ سره بیا 9 قسمه دي. په هغې کې زموږ سره اولنی پرسنل پروناون دی. Pronouns that are associated with particular grammatical person. هغه پروناون چې هغه یو خاص د ګرامر د شخصیاتو سره تړلی کیږي. په د هغې زموږ سره 3 قسمونه دي. فرست پرسن دی، سیکنډ پرسن دی، تھرډ پرسن دی. فرست پرسن زه خبرې کومه، زه فرست پرسن یم. سیکنډ پرسن زه چاته خبرې کوم هغه ما اوري. او تھرډ پرسن زه د یو کس یا ډیر کسان د هغو په باره کې خبره کوم، هغو دلته موجود نه دي، دا تھرډ پرسن دی. بیا فرست پرسن سینګولر سبجیکټیو کیس. په دې کې بیا 3 کیسونه دي. سبجیکټیو کیس دی، ابجیکټیو کیس دی، پسیسیو کیس دی. سبجیکټیو کیس چې هغه به طوري یو کار کوونکی استعمال شي، یا د جملې په اول کې راشي، ټاپک په تورله یا د فاعل په تورله. بل ابجیکټیو کیس دی چې هغه د مفعول په تورله استعمال شي. او دریم زموږ سره پسیسیو کیس دی چې هغه موږ ته اونرشپ ښیي، پسیشن ښیي، ملکیت ښیي. فرست پرسن سینګولر آی شو، پلورل زموږ سره جمع چې کوم دا وی شو، زو مونږه. سیکنډ پرسن سینګولر اینڈ پلورل یو. یو د تا دپاره هم استعمالیږي او ستاسو دپاره هم استعمالیږي. په انګلیش کې د جمع نشته، لکه موږ وایو ستا او ستاسو، په انګلیش کې صرف یو استعمالیږي. تھرډ پرسن سینګولر، تھرډ پرسن واحد چې کوم دی مسکولن د مذکر دپاره هی استعمالیږي، فیمینن دپاره شي استعمالیږي. او پلورل مسکولن اینڈ فیمینن مترادف مذکر مؤنث دواړو دپاره دی استعمالیږي. دا زموږ سره سبجیکټیو کیس شو. اوس راځو پسیسیو کیس لا. نو پسیسیو کیس کې فرست پرسن زموږ سره مای دی، زما. پلورل بیا اور، زمونږه. سیکنډ پرسن پسیسیو کیس یور، ستاسو. تھرډ پرسن سینګولر پسیسیو کیس هیز، د هغه. او تھرډ پرسن سینګولر فیمینن کیس زموږ سره هر، د هغې. او تھرډ پرسن پلورل مسکولن اینڈ فیمینن پسیسیو کیس دیر، د هغو. او بیا زموږ سره ابجیکټیو کیس په طور چې یو پرسنل پروناون چې په طور ابجیکټ استعمال شي، مفعول، نو هغې ته زموږ سره ابجیکټیو کیس وایي. په دې مثال کې په آخر کې چې کوم ورکړي دي، می، اس، یو، هم، هر، them، دا زموږ سره ابجیکټیو کیسز دي. می زه، اس مونږه، یو تاسو، هم د هغه، هر د هغې، them د هغوی. دویم زموږ سره د ریفلیکسیو پروناون. Reflexive pronoun, it points out that the action done by the subject turns back upon the subject. Reflexive pronoun مطلب دا دی چې یو فاعل کار وکي، هغه کار واپس په هغه باندې منعکس شي. The action done by the subject turns back upon the subject. For example, Radha hurt herself. رادا خپل ځان خوږ کړی. herself په دې کې زموږ سره ریفلیکسیو پروناون دی، دا په رادا باندې واپس منعکس شوی دی. I hid myself، ما خپل ځان پټ کړی. په دې کې myself زموږ سره ریفلیکسیو پروناون دی چې هغه زموږ سره په آی باندې منعکس شوی واپس په ما باندې. emphatic pronoun دیتا intensitive pronoun هم وي. This pronoun is used
to lay emphasis. دا پروناون د زور ورکولو د پاره استعمالیږي، یعنی په یو خبره باندې د زور ورکولو د پاره استعمالیږي. امپیټیک پروناون او ریفلیکسیو پروناون یو شانتی دي، خو یو خبره یاد ساتل پکار دي چې ریفلیکسیو پروناون به طور مفعول استعمالیږي، آبجیکټ یعنی رادا هرټ هر سیلف، رادا خپل ځان خوږ کړی، نو په دې کې هر سیلف زموږ سره آبجیکټ استعمال شوی دی مفعول. یا آی هیټ مای سیلف، ما خپل ځان پټ کړی، په دې کې دام زموږ سره یو ډایرکټ آبجیکټ استعمال شوی. خو امپیټیک پروناون سمدستي د سبجیکټ نه پس استعمالیږي، یعنی د آی نه پس چې مای سیلف استعمال شوی په دې جمله کې آی مای سیلف ویل گو دیر، زه په خپل هلته ځم. په دې کې مای سیلف زموږ سره امپیټیک پروناون دی چې هغه د آی نه پس سمدستي استعمال شوی دی. دویم مثال زموږ سره هی همسیلف ویل do this work، هغه به په خپله دا کار کوي. he himself هغه به په خپله، دا موږ د زور ورکولو دپاره، دا په یو خبره باندې زور ورکولو دپاره دا پروناون استعمالو. نمبر 4 زموږ سره reciprocal pronoun دی. this pronoun points out the mutual relation. دا پروناون زموږ سره باهمي تعلق ښیي. reciprocal pronoun زموږ سره څه ښیي؟ دا زموږ سره باهمي تعلق ښیي. فار ایگزامپل each other، هر یو، one another، یو بل. لکه they help each other، هغه د یو بل مدد کوي. they do not care for one another، هغه د یو بل خیال نه ساتي. دا زموږ سره د reciprocal pronoun مثالونه دي. demonstrative pronoun. this pronoun points to the object to which it refers. دا پروناون د هغې سیز د پاره استعمالیږي کم سیز ته چې دا اشاره کوي. فار ایگزامپل this، these، that، those. this دا، these دا ډیر سیزونه، that هغه، those هغه ډیر سیزونه. this او these د نږدې د پاره نږدې سیزونو ته اشاره کوي، او that او those نږدې سیز یا لري سیز یا لري سیزونو طرف ته اشاره کوي. this یعنی نږدې، that لري. نمبر 6 چې کوم دی زموږ سره انټراګیټیو پروناون دی. انټراګیټیو پروناون، this pronoun is used for asking questions. دا پروناون زموږ سره د سوالونو د پاره سوال د پاره استعمالیږي، سوال کولو د پاره. فار ایگزامپل what are you doing، مثال کے طور پر تاسو څه کوئ. په دې کې what زموږ سره انټراګیټیو پروناون دی. which is your book، ستاسو کم یو کتاب دی. who are you، تاسو څوک یې. په دې کې زموږ سره who انټراګیټیو پروناون دی. whose car is this، د چا ګاډی دی دا. په دې سنټنس کې زموږ سره whose انټراګیټیو پروناون دی. نمبر 7 زموږ سره indefinite pronoun دی. Indefinite pronoun، this pronoun refers to person or things in a general way. Indefinite pronoun موږ ته د کسان یا څیزونو ته عموما طور له ذکر کوي، اشاره کوي. مثال کے طور پر did you see any of your friend، تا خپل سملګری لیدلی دي. any څوک ملګری. any په دې کې زموږ سره انډیفینټ پروناون دی. انډیفینټ پروناون مطلب چې هغه زموږ سره عام، جنرلی، عمومي، خاص نه. all students passed، ټوټل ټول طلبا پاس شو. all مطلب ټول، په دې کې خاص نشته بلکې ټول. there are some students، دلته څه طلبا دي. سم مطلب څه، مخصوص نه دي چې د کم کلاس دي یا څوک دي. somebody is coming، څوک راتلو والا دی، مخصوص نه دی بلکې یو جنرل دی، یو عام دی، نو دې ته انډیفینټ پروناون وایي. په دې کې زموږ سره any، all، some، somebody دا زموږ سره انډیفینټ پروناونز دي. distributive pronoun. Distributive pronoun، this pronoun refers to persons or thing one at a time. Distributive pronoun یعنی
دا هغه پروناون دی چې هغه مونږه سیزونو یا کسانو ته بطور لا یو په یو وخت یو ته اشاره کوي. مثال کے طور پر neither of you will go په تاسو کې به هیڅ څوک نه ځي. neither تاسو کې هیڅ څوک هم نه. either of you can depart په تاسو کې هر څوک تلی شي. نو neither, either, each, all دا زموږ سره ډسټریبیوټیو پروناون استعمالیږي. relative pronoun نو نمبر زموږ سره relative pronoun. This pronoun refers to some noun which is its antecedent. دا پروناون هر هغه ناون ته اشاره کوي چې هغه مخکې استعمال شوی. antecedent مطلب مخکې د دینه استعمال شوی. For example, I know the boy who gave you 100 rupees. مثال په تور کې زه هغه هلک پیژنم هغو ته چې تاسو له 100 روپۍ درکړې وې. په دې سنټنس کې هو اشاره ده آی ته. آی چې کوم دی زموږ سره ریلیټیو پروناون دی. هو د چا سره ریلیټ کوي؟ د بوای سره. I know the boy who یعنی دا هو چې کوم دی آی سره نه بلکې د بوای سره ریلیټ کوي. نو په دې کې بوای مخکې استعمال شوی دی، دا هو دوباره هغې ته اشاره کوي. I know the girl who reads in your class. زه هغه جنې پیژنم چې ستاسو په کلاس کې سبق وایي. په دې سنټنس کې زموږ سره هو چا طرف ته اشاره ده؟ د ګل طرف ته. دا مخکې دا ناون استعمال شوی دی، دا هو دوباره دې طرف ته اشاره ده. نو مونږه ناون او پروناون په باره کې خبرې وکړې. امید دی چې تاسو به دې باره کې ډېر ښه معلومات حاصل کړي. دا وګورئ، غور پرې وکړئ او انشاءالله نور به بیا وایو.